بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سرازم تاسو ور تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا. د اخلاص ویلفیر ډیر زیات او قدرمند او غیرتمند پښتنو راغلی تانه تا پلایخ پېتا د عبدالودود ور کورتا. عبدالودود ور کم چې د تانه بازار کې به رکشا چلوله، خپل بچانو له حلال رزق غټو، خپل مهنت مزدوری به کوله. برغره ته خطلې او ډکوله حالت کې د هټ ټیک ښکار شوی او په دې کور باندې چې کله आवाज وشو نو عبدالودود ور کم چې روغ رمټ تلې دی ډکوله هغه په کټ کې را کوس کړو او د ژوند بازی هغه په غره کې بایله. عبدالودود ور خو د ژوند بازی بایله، خو هغه چې خپل شاته کم داستان پرې خو کم بچیان پرې خو دا کم زمونږ هغه خور تی پاتې شو، دا بچیان تی پاتې شو، نو ډېرې زیاتې سختي ډېر تکلیفونه یې پرې خو دا زمونږ دی خور ته چې کومه کونډه ده دا وخت زمونږ سره ناسته ده، ولې چې واړه واړه بچیان یې ورته پرېښودل. دا 15 بچیان ستاسو د وړاندې دی، ټول د سکول دي، د دوی د هر یو څیز خرچې لګي، د دوی د سکولونو خرچې لګي. په دې کور کې څوک د ګټې وټې نشته، څه آمدن نشته، هیڅ نشته، پر دې کور کې ژوند کوي. زمونږ د دې خور د ژوند څنګه تېرېږي د عبدالودود ورور د مرګ نه بعد دا 15 بچیان دي کم چې د خوراک څښاک دي د دوی سره څه کوي، دا ژوند په څه باندې تېرېږي، د دوی په ژوند کې چې څومره خوشحالۍ وي د هغې غریب عبدالودود په ژوند کې چې دوی له څومره خوشحالۍ په هغې رکشه کې ورکولې، آیا د دوی په دې ژوند باندې اوس څومره اثر غورځېدلی دی، څومره بدلاو راغلی دی، څومره سختې په دې کور باندې سیوا شوي دي، څومره دردونه سیوا شوي دي. زموږ سره هغه خور ناسته ده، هغوی نه به یو څو تپوسونه کوو. پروګرام د یتیم اواز ملګرو زیات نه زیات د یتیم د اواز شیر کوئ خپل هغې یاران دوستانو سره کومو خلکو ته چې د اواز نه وي رسېدلی. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورۍ دا راته ووایه چې عبدالودود ورور جم دی او کله یې رشکه چلوله نو ژوند څنګه و، د دې بچیانو ضروریات چې کوم هغه څومره پوره کېده، اوس چې کله دا 2 کاله ژوند تاسو د هغه نه بغیر تېر کو نو دې بچیانو سره څه کوې، د دوی د سکول د جامې، د دوی د پیزار، د دوی د اخترو د خوشحالۍ، دا خوشحالۍ وله د کم ځای نه راوړې او په څه باندې قلارې جی هغه شان ژوند خو نه دی، ژوند خو ډېر زیات سختي دي چې هر شي غواړي واړو دي، هر شي ته خفه کېږي، هر شي ته کېږي وایي دا لاله واخلی دا لاله نه کوي، نور وړو ته ګوري خفه کېږي. چې هغه ټیم کې دوی زما په زړه څه تېرېږي هغه ما ته پته ده. د یو کار کړی د بل کار کړی مزدوري دغه کړی خپل بچي پې ساتلی د دغه ضرورت کو څه پوره کولی شم پوره کم کو نه شم هغه دغه شان دو خفه کېږي غواړي. پر دې کورونو کې مزدوري کې اوس خورې دی بچوله او چې په دغه کورونو کې کار مار کوه خپل هغه بچو هغه ضرورت هغه خېټه هغه پې وله ساتونو. خورې پر دې کور کې خو چې مزدوري وشه خو سړی سرته چای روټۍ ورکوي، سړه توده ورکوي، د دې بچیانو چې کوم د سکولونو ضروریات دي، د دوی داخلي، د دوی د اختر خوشحالۍ جامې پیزار هغې سره څه کوي. څوک دغه یو بل کو چېرته سود مود پې وکړي، چېرته خیر زکات یا څه ورکړي چې په هغې باندې ټایم پاس کېږي نو
منټ په منټ یادې زیات کر په هغه په دې مشر لور ډېر زیات خفه کېدو ډېر زیات په دې باندې خفه کېدو چې هغه هر ښځه تو پوره کړی دي کو وس په کېدو کو نه وی کېدو خو د دې بچو هر خواهش یې پوره کړی دي نو چې د هغو هره خبره هر درغه نوم ته به په داسې وي ته به یې داسې وي چې تو دا خبرې کوي نو دلته زما په زړه باندې څه تېرېږي او چې دې ته وي ته پوره تعلیم کې ته استاد جوړېږي زما استادي ډېره خوښه ده ستاسو افسوس چې د هغو یو ارمان هم پوره نه شو څو کورونه له اوس کار کوي خورئ په لو کې مې چې دا دوه کور دي یو په دې کنډر باندې کوه یو هلته خواته دلته کې سره یو خوځ کوه دا تیر اختر تیر شو دی بچیانو له چا څه په خیرات زکات کې څه جامې پیزار څه کړي خورئ چې د دوه درې کچو له دلته کې زمونږ نایکان چې دي په کنډر کې چې یو هغو ول اخیستې وې د درې وړو له او نورو چې نه وې ځان له دې جامې پیزار څه کړي نه چې ځان خو چې زما خاوند مړ دی نو جامې پیسار نه پیسو دلاسه دې جامې پاتې دي که هسې داسې چې پیسو له لاسه ورته مو وایه او هسې مړه زړونه غواړي او پیسو د لاسه شاهنه بچې څنګه یې हाँ स्कूल ته ځې بچو څوم کې دریم کی بابا څونه وخت شو چې مړلی بچو دوا کړی کېږي اچھا ونو تاله به په رکشه کې چکر درکوه پیسې میسې به یې درکولې راکولی دی اوس تل څوک درکوي نه ولې نه درکوي بچو چې مړ دي څوک نه چا چې پلار مړ شي بیا وکړ پیسې نه وي بچو او نور وکړ څه نه وي جامې پیدا څوک هغه ترګان خو دا وخت تا ګوري هغوی نه به څه غواړې څه دله راوړي بچو بل ځل چې راځم ستا اوس څه نشته چې بل ځل راځم څه دله راوړم کړی ګړی دې نشته او نور څه او بوټان مې نشته ګړی بوټان ته لاړم بل ځل بچو او ښه ملګرو لایبه بچی را سره هم ناسته ده او تاسو د هغوی د مور وینا هم واورېدئ پلار ورسره روس کړی و واده یې ورسره کړي و چې ډېر زیات تعلیم به در باندې کومه چې استاده درنه جوړه شي د هغې بچی هم وایي دا خواهش دی چې زما استادي ډېره زیاته خوښه ده خو دې بچی نه هم اورو په کټ کې هم یو پلار پروت وي نو یو درزن بچیان که هم وي هغوی وایي زموږ پلار په کور کې دی او د ټولو سټ کور ته مات نه وي هېڅ کله په خصوصي توګه مسافر و یار بابا په کور کې شته ځکه چې موږ خپله هم مسافري کړې ده بچی څنګه سکول ته ځې او چې څوم کې بچو نه هم کې بابا چې سره کم لوس کړی بچی چې ډېر تعلیم به کوي استاده به جوړېږي څه دې خیال دی هغه تعلیم به مخ په وړاندې جاري وساتلی شي ستا هغه ارمان او ستا د پلاره خوب به پوره شي که نیمګړی به پاتې کېږي زمونږ چې کوم حالات دي او دغه پیسې نشته نو دې سره راته نه ښکاري چې زمونږ ارمان پوره شي ځکه زما پلار نشته او نه راته هغه کې پیسې مو څه شته نو دغه ما ارمان نشي پوره کېدی داچ هر سرا نه پاتې داچ هر سرا نه پاتې داچ هر سرا نه پاتې مدرسه وی بچی او څوم سپاره څلورمه ترجمې سره څلورمه ترجمې سره اوس ته داسې څه زیات ضرورت دی بچی د سکول د مدرسې د کور داسې څه ضرورتونه دي چې بل ځل لازم هغه ترګان تاسو له سره وړي بوټان مې هم نشته او بیګ مې هم شلیدلی دی خراب شوی دی ټولو پلار مې راله اخیستی و اوس دغه خراب دی چې وړم ټول بیګونه نوي او زما را داسې پلار خو 2 کاله شو بچی هغه 2-3 کاله مخکې چې کم بیګ اخیستی هم هغه کې کتابونه وړی او جی پلار مې راله اخیستی و دغه بیګ دی چې وشلېږي جو ویګر نه ما دغه وړم نور چې کوم ستا د کلاس ملګري دي بچی د هغوی هر څه پوره وي که هغه هم داسې نیمګړتیا د هغوی په ژوند کې وي د هغوی پوره وي پلاران نشته خو زما نشته پلار نه وي پوره
کم ځای کې ته داسې ډېر زیات کمی محسوسېږي بچی چې بیا د پلار یادېږي ډېر او ژوند درله بیا یو سخته ده که تکلیف وي درته ډېر زیات او هغه ځای کم داسې وخت راځي چې تاسو باندې ډېره سخته وي چې اختر یې دغه یي چې د اختر په ورځ زما ترو بچی راشي او زما پلار پکې نه وي چې ټول لاله راشي زما پلار پکې نه وي خدای خیرات پیښ یې زه د دوی په سر ژوندی یم زما پلار پکې نه وي نن چې ما ته خپل پلار حیات یې چې په سکول کې ملګري خپل پلار حیات نو ما ته خپل پلار حیات شي یتیم یبلې لیوانې یم یتیم یبلې لیوانې کاکی ستاسو نوم دی برګور شاباس ای کاکی تو لږ راپاسه ده مخواله لږ داسې راشه شاباس نر سړی دی مه ژاړه ښه ستاسو نوم دی بچو خپل نوم ماته ووایه که نه شابه ولې ژاړئ چاچا ښکته که شاباس کښېنه ځه بچه کښېنه ګټه کښېنه ځه دوسه نوم دی اذان حالات داسې دي چې په خپله هم خبرې نه کوي او زمونږ یې هم حالات ګډوډ کړي دي چې ستاسو نوم دی مهران په څوم کې سبق اووم کې ولې ژاړئ بچو دا کاکي ولې ژاړي ته ولې ژاړې دا بچی ولې ژاړي پلار مو نشته ته خو په دې وخت په معذوره مې که نه بچو سکول ته ځې راځې ملګرو سره په یړ ځې راځې که بیل ځې ملګرو سره په اړه ځم بابا خو غریب و رشکه به یې چلوله بچو خرڅه به ډېرو کور کې که نه اوس ژوند څنګه تېرېږي اوس بدل ژوند تېرېږي بدل څنګه یې بچو ته هغه خلکو ته ووایه که نه خو ډېر تکړه خلک دي بدل ژوند چې د چا پلار نه وي نو څنګه بدل ژوند تېرېږي هغه ته ووایه نو پلار مو نشته دی ټول خلک پلاران دي زموږ هېڅ مو نشته پلار مو نشته دی خلکو پلاران دي هر څه دي ورسره چې پلار بیا څه ډېرې بچی په کور کې هر څه پکې ډېرې جامه پیزار هر څه وي پکې ستا اوس څه نشته چې بل ځل راځم تال سره وه ما پیزار او بیګ نشته ملګري کله په کلاس کې خبره شروع کړي د پلار بچی تو ته بیا څه وایي چې زما بیګ ولې شلېدلی دی زما پلار نشته دی ځکه بیګ شلېدلی دی ستا مور په پردو کورونو کې کار کوي نور ملګرو خو نه کوي که نه دا ولې هغه پلاران شته زموږ پلار نشته ستا ډېر زیات ترګان دي بچې او دا وخت کې تاسو ګوري مسافر دي بل ځل چې راځم ستا څه د ژوند ارمانونه دي هغه ټول راته وایي چې هغه هر څه درله وړم څه درله بله پېر راوړم نو پیزار مو شلېدلي بوټانو د سکول او بیګ مو شلېدلي مور درته داسې نه وایي بچه چې ته غټ شې زر زر چې ډېره مزدوري مونږ له وکړې چې زه پردو کورونو کې کار نه کوم وایي راته څه ورته وایي بیا زه ورته وایم چې غټې جوړه د لمونځونه خپلې پیدایشي داسې ده بچې که دا وروسته خوب شوي ده پیدایشي داسې ده سکول ته ځې بچې څوم کې دا کاکي ولې ژاړې سملاستوپه دا ولې ډېر ژاړې بچې پلار مو مړ دی چې ځکه پلار مو مړ دی چې ځکه ژاړې دا بنګړي دې بلاس کړي بچې دا چېرته و دا چېرته و اخیستې دې له اختر کې دې ځان له نور څه اخیستې و پیزار دې اخیستې و دا ولې نو اخیستې بچو پلار مړ جو بیا پیزار هم نو اخیستې چا پلار مړ شي بچو هغوی بیا ځانه جامې پیزار نه اخلي دا ولې نه اخلي بچو میرانه بچې دا وایي چې چا پلار نه وي پیسې ورسره نه وي ځکه جامې پیزار نه اخلي دا رښتیا داسې ده دا کاکي ولې ژاړې زنګ سره خبرې نه کوي پته نشته د پلار مړ دی چې دی داسې ژاړي
ته له بل ځای سره وړم بچي چې راځم بسته او بوټان د سکول بسته دې نشته بوټان نشته او نور څه نشته او د اختر چپل د اختر چپل له لاړم اختر کله دی بچو ته له به د اختر چپل لاړم ښه پسر ژوندې اما یتیم خورې دا ماشوم خو دونه عمر یې نه دی 2 کاله خو د پلار د مرګ شو خبرو ته جوړ نه دی ټول ریکارډینګ کې دا دی جاړي خبرې نه کوي د دې بچیانو په رښتیا هم دقسې حالات چې کله اختري راځي یا خوشحالۍ راځي نو د کور ته غمونه راوړي او چې د حالت دې د 2 کالو چې پلار یې مړو د 2 نه تر 3 کالو خو دا ډېر زیاته ده تو پلار پسې ډېر زیاته ده چې سهار به پلار کار له وته نو دنه په پټه وته چې پلار مړ شو دوه هر وخت دا 2-3 غنټې به بس چړل او یادوو به حق د وسو پوری د قیادی چې کله کې ماته امي ته واو چې ابو کور تراشي مالې ورته هغه کراچا ته ترې دی راوښ هر ټیم د قجاړي وي ابو ته و چې کور تراشي ته واو چې ابو کور تراشي ډیر زیات پسې دی خپات دی خالي چرته ډیره تلل شو د قشر بکیری ول لرا پاسي دا بوزوک سروري خبرونه کوي ول لرا پاسي د دروغ او دوا ور سره کې کوم سره چې دی خدای چې راشي کور چې دی نور نه خپکیږي هر ټیم یادې چې نه خپکیږي د دې سو چې غټ پټ سبا ګولې ورانه شو په دې پلار په سیده جاړ په ګټو چې په جړا شي په ګټو جاړ سبا نیونه نه جوړه کی ته ډیر زیات پلار ډیر زیات خو ډیر زیات کړو اکثر په پوری زو خلکو خدل وې دا توري دي بچو سره ډیر زیات مینه کې بغي کی ګرځي حق دغه چې دا وړي یاد دی اوس چاړي هر ټیم چاړي خبرګرو دردونه به تاسو ډیر لیدلی غمونه به هم ډیر زیات لیدلی خو د یتیم आवाज پروګرام هر یو کور لچ ورزم نو یو د بل نه او بل نه بعد دومره درد سیوا کېږي چې وجل کوي د دې خور دا کوم وینا چې واورېدوې دی بچي ته په دروغو دا وایم چې او پلار به راشي نو دا خبره هم ما جړوي کما کاکای چې زما سره ناسته د الله عبادت وخت تاسو کو دغه پړونی ته وګورئ داسې دی چې د اوښ یو قطار روان دی او هغه پړونی د هغې څومره لوند دی ولې چې پلار را سره لوس کړی چې تعلیم به کې استاده به شئ معاشرې ته به څه زده کړه وکړئ خو هغه پلار په نیمګړي کې د ژوند هغه بازي بایله د هغې بچی هغه نیمګړي ارمانونه هم ما جړوي هغه بچی چې کوم په خپه معذوره دی وایي ما ته مور وایي چې ته به زر زر غټ شي ماله به دیاړي مزدوري کې 200 به راوړې هغه خو ما مشر بچی په د یو خپه معذوره دی که نور هیڅ نوي ملګرو د یتیم आवाज دا پروګرام زیات نه زیات د خپلو یارانو دوستانو سره شیر کوئ د ثواب په نیت چې د دې بچي आवाज څومره زیات رسیږي د دوی سره به ډېرې زیاتې مرستې کېږي الله دې زمونږ او ستاسو نه د نیکۍ هر هغه کار والي چې کم زمونږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه ګرځېږي خورې زمونږ یو تنظیم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم په هغې کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسافر ژوند کوي او چې کله ورته هم مونږ د یتیم داسې درد وړاندې کړو نو هغوی د خپلو بچو د رزق نه نوڼی راشو کوي وایي خیر دی بچي له به دا یو نوڼی کم ولیږم خو چې د دې خور سره مرستې وکړم الن ساتله د هغې غیرتمند ورونو د طرفه تاسو لږې غونته پیسې در کوم په دې باندې به د خپلو بچیانو له که څه تیل صابون ګوړه وړه کور کې نه وي هغه به پې والې ډېر زر دی چې راځم به د دې بچیانو کم دی کاکي چې د ګړی ډیمانډ وکړو زمونږ د دې بچی وی بس تش لیدلي د 2 کاله مخکې راله پلار اخیستې وه د دغې بچیانو د جامو د پیزارو دا خو به راغواړم بټخیلې ته دا هر څه به په خپل لاس علم چا چې پیسې را لېږلي دي هغوی ته څونه دعاګانې به کوئ او څه غوښتنه هم د دغې خپلو غیرتمند ورونو نه ډیر دعاګانې الله دې ورسره ډیر زیات ښه وکړي الله دې خپل بچو باندې خوشحاله کړي چې زموږ د یتیمانانو بچو سره هغو دونه دغه مرسته وکړه الله دونه تعاون یې ورسره وکړو خدای پاک دې ورسره ډیر زیات ښه وکړي چې مونږ یې زموږ د یتیمانانو بچو دونه دغه کوي د هغو سره لاس امداد کوي دی دې ورسره ډیر زیات ښه وکړي د دې په لس دومره دې وله خدای پاک ته یې وس ورکړي د هغو بچي دې خدای زموږ د دې حل نه په امان کړي زموږ د ما د بچو د حل نه دې خدای پاک په امان کړي خدای پاک دې خپلو بچو ته د خدای څخه مور او پلار خوشحالۍ وښودي کړي پلار یې خو دغه ډېره زیاته خوشحالي ایستې نه خو ډېره زیاته خوشحالي چې مور او پلار یې په خوا کېږي خپلو بچو خدای پاک دې ورسره ډېر زیات دې ورسره خدای پاک ښه وکړي لایبه بچی کم لوس چې د سره پلار کړی وه خو نن پر دنیا کې نشته خو انشاءالله زه د سره د اخلاص ته طرف او د دې غیرتمندو پښتنو وروڼو طرفه خپل سکول به جاري وي انشاءالله چې تر کمې پورې ته ویلی شي نو نه به یې پرېږدی ښه
او دا سره نن زه د اخلاص ته طرفه دا لوز کوم او چې ستاسو نه سکول نه پاتې ان شاء الله نو موږ به در باندې نه پریږدو خپل سکول به جاري او ساري ساتي او هغه خوب به نه چې نن پلار نشته نو سکول به نیمګړی صحیح ده خپل ترګانو ته به څونه دعاګانو کې یاد یو څه غوښتنه به تې کې ډېر دعاګانې به ورته وکړم چې الله پاک دې خوشحاله کړي خدای پاک دې زموږ د دې حال نه په امن کې الله پاک دې ور خپل بچي لوی کړي خدای پاک دې ورله جنتونه ورکړي ښه ملګرو دا پروګرام د یتیم اواز پلی خپاتاڼۍ نه دا وخت مازدیګر ټیم دی خو په دې کور کې دومره ماشي دي اخور نه م تپوس وکړو نو دا راښکته را سره دا داسې ډنډه غونته کېده وایي چې بجلي لاړه شي نو خوب دلته ډېر زیات ګران دی د ماشو دومره ځکه چې په مازدیګر کې خو لا ما ماشي داسې نه و لیدلي لکه په دې کم چې په دې کور کې دي وینا یې دا ده چې نه خو چېرته کې شیشه شته نه داسې هغه پنکه شته چې چېرې بجلي لاړه شي او ګنټه نیمه موږ له کار وکړي وایي خیر الناس من ینفع الناس په تاسو کې بهترین انسان هغه دی کم چې بل انسان له نفع ورکوي کم چې بل انسان له خوشحالۍ ورکوي الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو نه داسې کار واخلي چې موږ د چا په کار راشو دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د کیمرامین عمر ایاز سره الیاس سهار له ورکوي اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته